ښه ملګرو د ډینجر مین احسان الله نوې انټرویو راغله ملګرو د پاکستان او د افغانستان خلاف چې کوم سیریز و نو د هغې نه بعد احسان الله خپل کلي علاقې مټ سوات ته ورسېدو د خپل کلي علاقې خلکو یې شاندار استقبال وکړو او ډېر زیات په دغه استقبال باندې خوشحاله و بیګای چې کومې باونسرې ایشتي کومې میزایلې ایشتي ملګرو نو د هغې باره کې هم خبره کړې ده خو احسان الله د یو خواهش اظهار کړی دی هغه خواهش ته الله جل شانه د احسان الله ضرور پوره کړي راځئ ملګرو ستاسو ټایم نه خرابومه د احسان الله دغه انټرویو در سره شریک کومه خو ویډیو به شیر کوئ او احسان الله به یې ستا پښتونولۍ ته او ستا سادهتوب ته د نوید به یې سلام دی راځئ د احسان الله به انټرویو واورئ بیا په یو دوه درې ښکلې خبرې کوو ان شاء الله تعالی زما کوشش خدا دی چې انډیا کې چې کوم ورلډ کپ دی چې هغې کې زه ښه پرفارمنس وکړم او موږ ورلډ کپ وګټو پاکستان ته یې راوړو او په ایرپورټ چې زموږ کوم استقبال کېږي هغه زما خواهش دی چې هغه وشي زما سلیکشن کېږي تاسو ته پته چې زه انګلینډ کې سلیکټ شوی یم او الحمدلله په اوس سی پی ایل کې هم سلیکټ شوی یم ویسټ انډیز لیګ کې او کوشش زما دا دی چې انشاءالله زه سیریز کې سلیکټ شم نیوزیلینډ خلاف او انشاءالله هغې کې زه ښه پرفارم وکړم زه به اکیډمي جوړوم تحصیل مټې له انشاءالله تعالی هغې کې به انټرنیشنل کوچز وي او تاسو ته پته چې زما څه ایکسپیرینس وي زه به ورسره هم هغه شیر کوم او کوشش مې دا دی چې انشاءالله اول تاسو له زه ګراوند کوشش وکړم او اکیډمي به د هغې نه مخکې ځکه کېږي چې اکیډمي به انشاءالله اختر نه بعد سټارټېږي او ګراوند چې دی انشاءالله هغې کې به لږ ټایم اخلي انشاءالله چې کومې میزایل یې فایر کړي دي نو د افغانستان کوم ټیم چې و په هغو باندې څه پرشر و ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او ما د خبرې مقرره کړه په هغو پرشر ما ته پته نشته خو ما خو خپل بالینګ کوم منګی چې موږ دا میچ وګټو او د ټورنامنټ چې دی ښه فینش کړو احسان الله صاحب دا راته ووایه چې تاسو چې کله دغه میچ له تلئ نو آیا ستاسو اراده د وخت نه وه چې یاره زه به کلاډیان ولم او که نه په هغه ځای باندې دا اراده وکړه زما کوشش خو پرون دا و چې زه 15 وکټې واخلم هغې کې زه کامیاب نه شوم ما 3 وکټې واغستې هغې باندې ما الله پاک لږ شکر دی چې هغې کې ما 6 وکټې واغستې او ټاپ وکټ ټیکر دې کې هم راغلم اظهار یې د کومې خبرې کړی دی ملګرو اظهار یې د دې خبرې کړی دی خواهش یې دا ظاهر کړی دی چې کوم 2023 ورلډ کپ را روان دی په انډیا کې دی غالبا نو چې دغه ورلډ کپ موږ وګټو او کم استقبال زمونږ په ایرپورټ باندې وشي نو دا زما ډېر زیات خواهش دی چې دغه پاکستانیان زمونږ استقبال ته ولاړ وي او مونږ ډېر زیات خوشحالیږو په دغه استقبال باندې هغه د خپل مټې او د سوات هغه محبت وکړو د هغې خلکو چې زما سره څومره محبت وکړو د مټې او د سوات خلک هغه له استقبال له تلي او ډېر په مینه محبت یې خپل کلي ته راوستو یو ځلې بیا زموږ احسان الله به یې ملګرو په حجره کې ناست دی او دغه انټرویو ورکوي او لباس یې د چا چولی دی ملګرو په وجود یې د پاکستان د جنډې هغه شین چې کوم لباس دی نو هغه په بدن باندې دی څومره خوند کوي الله جل شانه دې زما دې وطن له همدغه شانتې ترقي ورکړي الله جل شانه دې زما دغه پښتنو له کوم چې لګیا دي د دې ملک نوم روښانه کوي نو الله جل شانه دې همدغه شانتې وځلې الله جل شانه دې زمونږ دا وطن مبارکه میاشت د روژې ملګرو راځئ چې د زړه نه دعا وکړو د خپل وطن ته چې یا ربه دا چې کوم کرپټ حکمرانان دي نو یا ربه دا خلک د دې ملک نه په خپلو قدرتونو باندې ورک کړي او ربه په دې ملک باندې داسې خلک مسلط کړي څنګه چې زمونږ دغه پښتانه لګیا دي زمونږ دا پاکستانیان لګیا دي چې د دې ملک نوم روښانه کړو نو یا ربه داسې خلک راولي چې هغوی هم کوشش وکړي چې دا ملک په چوته باندې لاړ شي په ښکته باندې نه او احسان الله به تا ته زه په ایډوانس کې دا وایم چې انشاءالله العزیز د نیوزیلینډ خلاف چې کوم غټ سیریز را روان دی نو په هغې کې به ته ضرور سلیکټ کېږي ځکه چې احسان الله به ویل که چېرې ما ته د نیوزیلینډ خلاف موقع میلاو شوه نو زه به کوشش کوم چې بهترین پرفارمنس وکړم او د دې خپل ملک او د پښتون نوم روښانه کړم نو الله جل شانه دې ستا د زړه هر یو ارمان پوره کړي چې ته د دې پښتنو نوم روښانه کړې نو الله دې وځلوه تاسو ټول وایئ امین خو ویډیو به د احسان الله به د زړه دپاره شیر کوئ ځکه چې احسان الله به یو ساده مزاجه انسان دی الله ورله د ملنګ غوندې خوی ورکړی دی ځکه ملګرو چې یو دومره غټ سټار تاسو کتلی شئ چې په دې لږو ورځو کې احسان الله به خپل نوم په ټوله دنیا باندې روښانه کړو هغې باوجود هم هغه خپل کلي علاقه کې داسې په داسې ښکلي انداز باندې ناست دی چې تاسو به نه وایئ ملګرو چې دا یو سټار دی ځکه موږ داسې ډېر سټار لیدلی دي
چې هغه بیا زمونږ د دې کلي علاقې چې کوم سوشل ورکران دي یا چینل والا دي نو هغوی له بیا ټایم نه ورکوي خو بیا هم د هغې چینل والې شکریا ادا کړې ده چې ته رالې او زما انټرویو کې نو زنده‌باد احسان الله زنده‌باد پاکستان. نو د احسان الله به د انټرویو نه به تاسو خوند غستې وي د احسان الله به کوم لفظ په تاسو باندې ښه ولګېدو هغه زمونږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده‌باد احسان الله به زنده‌باد تل دی وي آباد دی وي زمونږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي. الله پامان.